السلام علیکم ملګرو د حضرت شیخ صاحب د ژوند داسې یوه خبره داسې یو راز چې تاسو به نه اورېدلی د عالم بیان کړی ضروري واورئ مخکې د ملګرو سره شیر کوئ د عالم وی چې دا چاته مه وایې خو کوم وخت کې چې په دغه محفل کې دا خبره بیانوله نو دلته یقینا د کیمرو والا موجود موبایل کې چا دا ویډیو کړی دا بیا په سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل ده نو غواړم چې تاسو سره هم شریکه کړم د شیخ صاحب د ژوند دا راز دا خبره ضرور واورئ د تاسو ته یو خبره کومه خو دا به چاته وایې نه صرف دې خبرې دپاره راغلم چې شیخ صاحب ډېر لوی سړی و او زمونږ عثمانزو نوم پکې راځي په دې باندې موږ سخت ملامته یو چې عثمانزو کې دا دردناکه واقعه شوې ده او ډېر پرې غمجن یو ټول خلک پرې غمجن دي الله پاک دې د لوی مقام ورکړي بلکې مقام یې ورکړی دی نو شیخ صاحب دا خبره وکړه چې یاره دا خبره به پیر صاحب چاته نه کوې خو چونکې هغه وفات شو نو د هغه مرتبه زه تاسو ته بیانومه فرمایي زه چې کله د بخاري شریف درس کومه نو زه چاته ګورم نه او نه درس بندومه هر څومره ډېر سړی راشي زه خپل درس جاري ساتم یوې خوب مې لیده درس کومه یو اواز راته وشي چې ما ته وایي مولانا دا درس ته بند کا په هغې باندې زه څه خیال ونه کړم درس بیا هم زما روان دی بیا راته وایي چې دا درس ته مولانا بند کا چې ما درس بند کړ دا چا چې ما ته وایي چې مولانا درس ته بند کا دا په خپله امام بخاري ما ته وایي چې دا درس بند کا نو ما ته وایي تا ته وګوره دا تا ته څوک راغلي دي ملاقات له او څوک راته ناست دي چې ما دلته وکتل د ابدا کې دا درس په ورکو چې ما وکتل د قبلې طرف ته د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناست بخاري شریف یې کلو کړی دی او زما درس یې اورېده وي هغه ته وایي امام بخاري ته وایي امام بخاري صاحب مولوي صاحب مه منې کوه د درس نه د ده درس اورېدو نه خو زه راغلی یم چې د درس ته اورم زه خو د ده درس ته اورېدو نه راغلی یم دې مه منې کوه او بیا راپاڅېده راپاڅېده او راغی وي زه په دې ځای باندې ښکل کړم په دې ځای باندې رسول الله مبارک ښکل کړم او زما دا عادت دی چې زه کله هم د سهارې راپاڅم نو زه لامبم غسل کوم لامبم نو دا بیبي مې راغی ما ته یې مولانا پاسه ولامبه کنه جامې بدلې کا او دا ټوله کمره د خوشبویۍ ډکه وه ما ورته وایي چې بیبي نن نه لامبم درې شپې وي سهار یې ما نه وي لامبلې زما د دې ځای نه به خوشبو تله دا لویه مرتبه الله پاک شیخ ادریس ته ورکړه د دې خوب نه دا معلومېږي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات ګران و شمس الحق افغاني رحمت الله علیه سره یو انګریز جج خبرې کولې وی حضرت دا نبوت څنګه سیز دی وی دا ښه سیز دی وی ښه سیز خلک عام کوي که نه وی چې وی دا نبوت عام کو نو ښه به نه وی څنګه وی چې هر کلي کې پیغمبر شي خلقو ته به هم اسانه شي شمس الحق افغاني رحمت الله علیه ورته وی د سلو دا لوټ چې دی د سلو دا اوس ته 5000 دی هغې وخت کې د سلو وی دا څنګه سیز دی وی ښه سیز دی وی دا چې عام کو نو ښه به نه وی څنګه به عام کو وی هر کلی کې به یوه فیکټري کولو کو د سلو لوټونه به جوړوي د هر چا سره به جیب ډکي هغه ورته وایي نه که نه دا نشي جوړولی وی ولې وی د سلو لوټ جوړولو اختیار د سټیټ بینک سره دی دا ما تا نشي جوړولی وی که ما تا جوړ کو نو څه به وی دې ته به نقلي لوټ وایو جعلي لوټ چې د سټیټ بینک د اجازت نه بغیر جوړ شي نو وی د جعلي لوټ سره خلق سکی وی هغه خلق سیزی نو شمس الحق افغاني رحمت الله علیه ورته وایي د نبوت اختیار د رب العالمین سره دی چې الله ورته پیغمبر نه ویلی او الله پې مهر نه لګولی او دې ځان ته پیغمبر وی نو دا به جعلي پیغمبري نو څنګه چې جعلي لوټ سیزو نو داسې به جعلي پیغمبر هم سیزل غواړي ښه دا به علماو به داسې جوابونه ورکول یو راغی زمونږ د دیوبند عالم ته یو انګریز وایي تاسو وایي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی وایي زه خو اسمان ته ختلی وم راکوز شوم عیسی علیه السلام خو هلته ما ونه لیدو وایي ته کله ختلی وي مطلب هغه ورته چې یو 3 ورځې مې وشوې چې راکوز شوم
دی عالم ورته وی ته چې راکوش وي نو زه وختمستانه پس یو 2 ورځې مخکې وی چې وختم هلته عیسی علیه السلام ناسو ملاقات وشو خبرې ترې وشوې جوړ تازه وشو وی ما ته وی چې سانه مخکې یو ړون راختلی او دلته ښه ګرځېدو زه یې ونه لیدم واپس کوز شو وی ستاسو د حقیقت سترګې ړندې دي تاسو عیسی علیه السلام نشئ لیدلی ښه چې قرآن وایي چې ژوندی دی نو کو دا سترګې نه خو د حقیقت سترګې وایي ژوندی دی وی ستاسو د حقیقت سترګې ړندې دي ښه علماو داسې په مقبر محل باندې جواب کړی دی علماو ته دعا کوئ ښه دا ستاسو نه په صف اول کې ولاړ دي دا د دین سرحدات ساتي چې منځ کوئ علماو ته دعا کوئ شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله جیل کو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ورسره په جیل کې دی ورسره جیل کې چې کله هغه جیل کو وی چې ما نه باید شیخ الهند رحمت الله علیه بوستو نو چې را به اوس د به رنګ بدل شوی و ما ورته ورځ وی حضرت ستا دا رنګ بدل شي تا چې ما نه بوزي وی ما ته وی چې حسین احمده دا ما چې تا نه بوزي که نه تا ته د سوي غوښې بوی راځي ما وی آو ما ته وی چې دا زما راز دی په ژوندانه به یې چا ته نه ښکاره کوي دا چې تا ما نه بوزي ما تا نه بوزي نو ما له په بجلۍ ریمانټونه راکوي نو تا باندې چې د سوي غوښې بون لګي دا د شیخ الهند د غوښې بوی دی دا د شیخ الهند د غوښې بوی دی موسی وجودونه قبر ته وړي دي علما موسی زخمونه یې وړي دي خو د عقیده ختم نبوت دفاع کړې ده حفاظت یې کړی دی انشاءالله ځوانانو تاسو ته واما نوجوانانو الکانو تاسو ته واما ټول به دا سبق د ځان سره یاد ساتئ انشاءالله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی زه به نه یمه د یو طرفه به حملې شروع شي د بل طرف په نبوت په حملې کېږي خو زما امت ته ووایي قال النبی صلی الله علیه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ز اخیره پیغمبر ما نه پس بل پیغمبر نشتا لو کان بعدی نبی لکان عمر کما نه پس پیغمبر وینو عمر به پیغمبرو دا زمون عقیده ده دا زمون ایمان دی انشاءالله ټول به په دې عقیده باندې ټینګ ولاړ یو انشاءالله ځوانانو دا زمون عقیده ده الله ته حاضر شه ته ناظر الله چې مونږ د امام الانبیا سره مینه ده مونږ په عقیده ختم نبوت باندې را جمع شوي یو کریم الله مونږ ټولو له د دې مینې په سیله کې د امام الانبیا د نازبین لاس د حوض کوثر اوبه راکړه کریم الله د دې دا ناسته دا حاضری د ټولو قبوله که الله دا زمونږ لاسونه نه دي دا زمونږ د زړه آواز دی چې قال النبی صلی الله علیه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لا نبی بعدی ما نپس پا بل پیغمبر نرازی قادیانے کافر وہ کافر دے او کافر با وی قادیانے کافر ہے کافر تھا کافر رہے گا کافر تا کافر ہے کافر رہے گا دا زمون عقیدہ دا په جماعت کې دا په روډ دا په عدالت کې دا د ټولې دنیا د ججانو مخې ته ده انشاءالله که په دې عقیده مرګي په 100 پیرې قربان رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي او زما ببو کې مخې ته یو پروګرام دی بل هر هفته کې وي د ختم نبوت په موضوع باندې هفتوار بیانونه کیږي هر هفته باندې تاسو ټولو ته جمعې په شپه باندې تاسو ټولو ته درخواست دی چې هغې کې شریکېږئ ټیم په ټیم هغې کې حاضري کوئ چې د دې عقیدې نه خبر شئ انشاءالله ټیک ده واخر دعوانا ان الحمد